دا هم پکې زخمی و. زما نورې ورېرې زموږ د کلي نورې چې څومره ماشومانې دي ټولې زخمیانې وې. دومره پورې خلک موږ ته دا وایي چې یاره دا یو میګزین د پوره تش کړی دی او بیا د بل اراده هم کړې ده خو په موخې باندې خلکو دنه اغوستی او دا یو داسې کس دی چې د تیر سره ریکارډ هم خلک داسې ګڼي چې دی په طالبانایزیشن نه پای کې دی هم ته هغه کسانو سره د دغه او دی بیا په سپیشل فورس کې برتی شوی دی. تاسو داسې قسمه برتیانې بیا ولي کړي نو زموږ خو د خپل وطن سره مینه ده او اوس پته نه چې نور څه غواړي. ګاډي کې زموږ د کلي ټولې ماشومانې او زموږ د فیملي کې تقریبا ټولې ماشومانې په دې ګاډي کې راځي او دا داسې ګاډي والا دی چې د سره ایون موږ په 2007-8 کې چې به کله موږ تلو سکولونو ته نو په هم موږ په دې ګاډي کې به موږ دغه راتلو. دا واقعیت چې کله څه ټایم وشو زه په خپله په لاهور کې او د هغې نه بعد موږ ته په اطلاع د دې ماشومې هم وه چې دا هم وفات شوې ده او دا هم پکې زخمي وه. زما نورې ورېرې زموږ د کلي نورې چې څومره ماشومانې دي ټولې زخمیانې وې خو یوه چې چونکې هغه په سر باندې لګېدلې وه زما کوم ورور عابد چې دی د هغوی چې کومه کشرۍ لور وه هغه پکې وفات شوه او د نورو ته خدای خیر کړو. دومره پورې خلک موږ ته دا وایي چې یاره دا یو میګزین د پوره تش کړی دی او بیا د بل اراده هم کړې ده خو په موخې باندې خلکو دنه اغوستی. خو فرض که دا کس لیونی و یا دیوانه و نو په هغې کې که څوک داسې وایي که نه بعضې خلک دا خبره کوي نو هغې له موږ ټوپک ولې ورکړو او د ده ریکروټمنټ څنګه وشو د دې ادارې ته دننه چا کو زمونږ بیا اداره زمونږ د ټول قوم چې دا اداره زمونږ غله ده او بله دا غټه خبره ده چې موږ په خپلو ادارو باندې نور یقین څنګه وکړو. لکه په دې زمونږ چې کله د اختر مونځي یا د هغه مونځي نو په هغې باندې موږ پولیس ودرو زمونږ چې او د ماشومانو او یا یو داسې کس او دا یو داسې کس دی چې د تیر سره ریکارډ هم خلک داسې ګڼي چې دی په تیرو داسې کم پاسټ کې چې زموږ سره کم طالبانایزیشن نه پای کې دی هم ته هغه کسانو سره د سره دغه او دی بیا په سپیشل فورس کې برتی شوی دی. تاسو داسې قسمه برتیانې بیا ولي کړي نو دا خو سمپل دا ده چې لکه تاسو زمونږ د مطلب زمونږ د دې سټیټ فلحال پالیسیانې دا دي چې دا طالبانایزیشن یا دا معاملې چې دي دوی ختمول نه غواړي. مطلب زمونږ دا یو داسې ده چې تاسو ورته ویلی شي دا زمونږ یو انډسټري ده د دې نه موږ ارنینګ کوو او په دې پروګرام کې چې څوک زمونږ یا زمونږ پښتانه یا زمونږ د علاقې خلک شامل دي موږ صرف امن غواړو د دوی موږ ترقي نه غواړو د دوی نه موږ پروجیکټ نه غواړو روډونه موټروې نه غواړو خو صرف د خپلو د ماشومانو مستقبل ته غواړو. یاره موږ صرف چې بهر ګرځو چې موږ صرف ساه واخلو او بوس کړو نور به موږ ځانه ګرځو د څاروو په شان د میږو په شان به ځانه خپل رزق لټو چې کم ځای په وطن خو زموږ ته دغه نشته. څومره ماشومان زخمیان دي او په کومو ماشومانو چې یاره تېره شوې ده او کم ماشومان چې وفات شوي دي دا د هغوی والدین اول چې دي نه هغه اول د ټول نه سیوا افیکټ شوي هغوی دي اول د اختیار د هغوی سره دی او بیا زمونږ د مشرانو د جرګې د قوم سره دی چې یاره هغه ووایي چې آیا موږ مطمئن یو خو تر اوسه دا صرف دا اولنۍ واقعه نه ده چې څومره داسې واقعي شوي دي د هغې سره رزلټ راوځي نه که کمیټي جوړه شي یا دا کس څه موقع دپاره دننه کو دی به اوس د دې ځای نه ویسي یو بل داسې محفوظ ځای ته به ویسي په موقع باندې صرف هغه ایس ایچ او یا ډي پي او یا دلته راتله یا حاضري موږ ته پته د دوی سره اختیار نشته او قوم په موقع چې په پولیسو سخته راغلې ده نو ټول قوم ورسره ولاړ دی. موږ دا وایو چې اوس هم زموږ قوم په خپل پولیسو باندې ځکه زموږ د خپل کورونو خلک پکې دي او دوی کور کې یا زموږ په دې کلي کې زموږ د کلي څه کمې قربانیانې نه دي ورکړي. زموږ ترونه چې په داسې موقعو کې په ټارګېټ کلینګ کې وفات شوي دي. زما ورور په فرسټ ایئر 2007 کې مطلب هغه د آرمي د ماټرو نه هغه دوه ته کولیټرل ډیمیج وایي او کولیټرل نه دی لکه ټوله شپه هغه د ماټرو هغه کیسې اوږدې دي موږ کولی نه شو اوس که نه نو ټوله شپه د ماټرې زموږ په دې ټول وطن راورېدلي دي په هغې کې زموږ د ماشومان مشران د خبرې خلک دا ټول وجلی شوي دي او د هغې نه علاوه داسې ده چې زموږ چې کوم ایون طالبانو زموږ د ترونو مطلب دغه سرونه یې جدا کړي او خلک ویلی نه شي زموږ سره دا ټول زموږ د تره زامن ناست دي هغو بیا لکه دومره زموږ په خپل سټیټ باندې په خپل وطن سره دومره مینه ده چې بیا موږ د خپل کورونو نه بیا موږ پولیس ورکړي دي او په دې پولیسو کې موږ بیا خپل ځوانان برتي کړي دي نو زموږ خو د خپل وطن سره مینه ده او اوس پته نه چې نور څه غواړي د هغوی نه بخیر غوښتنې چې څه کوي نو په هغې زه څه نه شم ویلی به زموږ مشران وایي د دې ما تاسو ته ووایي چې څومره ماشومان دي د دوی چې کوم والدین دي دوی په خپله څه متفقه چې څه لایې عمل دوی جوړ کړو نو هغه به دوی وایي خو دومره پورې ده چې لکه دا اولنۍ واقع وای نو موږ به بیا هم څه وي چې یاره زموږ څه امید شته دی یا که زموږ دا جرګې راغونډېږي عموما زه دا وایم لکه موږ له سله راشي که هغه امیر مقام دی که هغه حیدر صاحب دی که هغه
دغه خو به ځکه نه راځي مراد سعید او یا فرض کا محمود خان دغه د حلقه نه د ووټ تمه نشته کنه نو که صرف زمونږ دوا یا د لپاره لاس چې لاس سوت کو هغه موږ پوره فاتحه نه وایو موږ ته پته ده یو رسمي کاروایی ده بس یو فوټو سیشن یو ریواج کو یو فوټو سیشن وشي خلک چې کوم د کلی د دې وطن دا کم راځي دا خو د ټولو موږ شکر ګزم سره په غم کې ولاړی خو زه صرف د دې قومي نمائندګانو خبره کوم اوس هم د دوی په الیکشن باندې سترګې د لاهور نه رالم خو یو پیره پی ټی آی والا وایم جوړم کاروبار ته مالته نه پریدي یو ورځ دروډونه باندې او بل ورځ بیا د نور راځي دروډونه باندې دلته چې کوم زمونږ صحیح مسلې دي دا په هغه چینل باندې او په دغه زینو باندې د ښکاریم نو خدا زمونږ ترمنځ په دې سواد کې د نن به دا خبرې پاتې شي او ما د نه ښکاري چې د دې به داسې مستقل حل راوځي ځکه دا اولنۍ واقعه نه ده که نه